حال زنانو د پاره د کور کې چې څومره دننه ځای پټ ځای دومره بهتر دی زنانو د پاره مانځه د پاره. یو زنانه راځي صحابیه حضرت ام حمید رضی الله تعالی عنها د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کې د الله رسول صلی الله علیه و وسلم زماړه غواړي زتا پسې مونږ کومه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته په کور کې مونږ کوا ستاسو کور مونږ بهتر دی هغه زه دما وخت دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې زنانو مسجد کې مونږونه کړی دي خو دور د تعلیم او د تعلم دور د امن دورو دور د فساد دور نو. محترمو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې بیا زنانه د مسجد د مانځنه منع شوی دي. او محترمو بیا مور بی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طبیعت هر خبره په معلومه ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طبیعت په پوهیدا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه طبیعت دی پس خوشاله دی پس خپه دی په دې به ډیره خپوي و چې کله حضرت عمر دغه زنانه منع کړی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي که جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود وي هغه هم دا عمل کو زنانه به منع کولی د مسجد د مانځنه او ته وی چې کورونو کې منځونه کوي. نو عرض مې دا کو بعض خلک ګوره اعتکاف د پاره زنانه جمعات ته بوزي بعض خلک شتا دا د فتنې دور دی دا د فساد دور دی. نور بدی خبرو نو آیو جو تفصیلی بیان کوي څه سبق کیږي جمعات کې زنانه اعتکاف ته ناشتي دا خلک دی الله پوهیږي چې جمعات ته مانځل زنانه بوزي او جمعات ته مانځل اعتکاف له زنانه بوزي دا دی الله پوهیږي. نو ځکه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم منم پکې راغلی دا احادیث مبارکو کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعتکاف د پاره خپل خیمه ولګوله بیا یو بیبي وسره خیمه ولګوله بیا بلې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد راوته وی کتل د خیمه د چا دي ودا جی بیبیانو خپل خیمه لګولې دي یو بلنا سره سیالي کوله دین کې به سیالي کوله کنه. نو یوې بیبي چې لګولې و بل وی زم لګوم بل وی زم لګوم د درې بیبیانو ولګولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم قار شو غصه شو ویا تاسو په دې سره د نیکه اراده لرئ تاسو په دې باندې نیکی ملو شي لره کې خیمه لره کلی په